ګوره یو خو به زبردستي نه کوو ښه د یوه خبرې سره کلیر کوو چې زبردستي به نه کوو موږ تش لاس راغلي یو که نه او بیا که تاسو داسې کوو بیا پوره راڅوږ مینه دا خبره هغه به نه کوې نه به کوې دا ماشومان دلته نه راغلي زموار خل دلته راغلي دي ګوره هسې کور دی که نه ما خبره واوره که نه دلته که تاسو مونږ ویش نه ولا نه نه ویش نوم نه سلام ویش نوم موږ صرف پښتنه کوو ویش نوم څه امیر آرام کړه مشر ملار دی مشر سره خبرې حاجی صاحب انچارج حاجی صاحب داسې کار دی چې ته نه یا بله پارټي مونږ ته خو تاسو غلامان یو ټولو په تاسو په ټیکسونو باندې مونږ تنخواګانې اخلو دلته یو درولي ورته ویلي چې که هر څوک هېڅوک هم ما را پرېږدي سوال دا دی ولته چا نور خلتلی دي هم سره پرېښي دا څه ثبوت دی تاسو سره چې بل څوک نشته نه یو خبره ته کوم دلته بل څوک نشته په خپله ویلوړ غټې ګیرې سمې کسانې که یو سړی که تاسو یې نه داسې سوال جواب کوئ چې کینډیډیټ میډیا ملګري امیر بھائی حاجي صاحب نه تاسو سوال خبره ته تلو ته وکړه چې ایک سے میں نے ایک بال افریدی روغلا ہے امیر خان روغلا ہے پی کے 70 امیدوار سہیل روغلا ہے تو سره ویني موږ څنګه دلته ویني کول ته ویني تاسو زه ته خپل خبره وکړم ته خبره په ګول بدله چې یاره ګورې ته حکومت اول نه دا آرډر دی چې دلته هېڅوک هم په دا لیار نه را پرېږدي کومه لیار انټریا دا کنټینر پکې لګېدلی ما چې کوم انچارج دی دلته مې انچارج شاه خالد دی هغه ما ته آرډر کړی چې دا لیار هغه ته داسې هغه نه سینیر افسر آرډر کړی خو ما چې کوم دلته انچارج دی هغه شاه خالد دی هغه ته آرډر کړی انټری پوینټ چې دا لیار دی کې کنټینر ورکاوټ یې دغه طبقې کوي چې دا لیار وایي څه قسم نه سرجي خبره قسم پولیس هم پې نه پرېږدو دغه ډیپټي نه علاوه پولیس هم پې نه شي موږ الیکشن ورکه زه خبره پوره کړم موږ الیکشن کنټیسټ کړو خط ټیک ټاک چې کم فارم 45 هم راخسته موږ په باری اکثریت باندې الحمدلله ګټل یې موږ به د فارم 47 د چانه راخو چې تاسو مته نه پرېږدو دغه خبرو سره موږ دا خو موږ لازم او قسم دې کوم پولیس ولا پولیس ولا نه سر چې ما پرېږدو څوک ما پرېږدو موږ له داسې ذمہ ور کس راولو چې موږ نه پښتنه وکړو چې موږ به فارم 47 د چانه راخلو چې دغه شي سره موږ به رزلټ د چانه راخلو چې هر چانه یې راخلو خو موږ ته دا آرډر دی که تاسو په موږ پاکې ګوئ موږ اکبر ته جو اکبر ته ویلوړ دی بخ ګیټ باندې بخ ګیټ باندې ویلوړ دلته موږ هیڅ کوم نه به بار مخه سرجي موږ تاسو سره لانجانه کوو جګړه نه کوو موږ نه صرف پښتنه کوو چې موږ انټری په کومه باندې دا حق دی دا کوو نه تو غوته وته ته غوته فڅاو نه غوته لا دوه غوته ولا کنه یو خو هغه دي چې کوم دوړه طرف لګي شروع کو چې دوم نه وځي چې څه بدل مخکې الیکشنونو کې داسې قسم عملیات کېدل چې کینډیډیټس په نه بالکل نه ملک خو چې کوم دی پټانډه روان دی ملک نه آئین شته او نه قانون شته و دلته چې کوم روان حالات دي ټیکس دې موږ دی تنخوا موږ نه اخلي او خبره دا چې ډنډه موري کوي دا خو دا ملک به څنګه چلیږي دا ظلم دی لکه دلته یو فیر الیکشن د پوره په کور دی چې یو کمیټي وي یو داسې دفتر وي چې په هغه کې د هر کینډیډیټ چې کوم دی کوم ابزرویشن وي یا کوم خواهشي وي د الیکشن چې کوم دی د ریزلټ په حواله سره یا د موجوده حالات چې دغه په حواله سره په کور دي چې ولته غول او ماغه شون کې ریزلټ ملويږي غول او ماغه شون کې چې ته غوړي ته پرووايډ کوي دلته ډنډا بازار ودرولې دي
د خلکو هم بېعزتي کوي او خلک هم د موږ کینډیډیټ نه پرېږدي چې موږ معلومات وکړو چې هلکه دغه موجوده الیکشن چې کوم آخري پروسس دی دا به تاسو ته کومه پرې کمپلیټ کوو فارم 45 او 46 به تاسو موږ له چیته روکوو دا کوم ریزلټ چې روغلو د څه صورتحال دی نو ولته راغونډ شوي دي نو دا ملک دی او که دا د افغانستان چې کوم دی هغې یې جوړ کړی دی لوکه اوس پرې حاجي صاحب کېږي څه لایحه عمل څه دی لایحه دا دی چې موږ خو دا آخري د ازادۍ جنګ دی که بالفرض دا خل چې کوم دی د عوامو دا مینډیټ توهین کوي او یا دا ډنډه برداري کوي نو موږ به خامخا چې کوم دی سړک وله راوځو دغه خلاف چې کوم دی موږ به په سړکو هم کینو نه والا که ډي پي او لوړ شي بیا نه والا که دلته ډي سي لوړ شي و نه والا که سیکټر کمانډر لوړ شي یا د اوس وتي دا خبره ځکه چې دغه ملک څخه چې کوم کلوار روان دی دا د دغه ملک چې کوم دی بنیادونه تباه کوي موږ له هغه ملک چې موږ یې جوړول غواړو هغه تباه کوي دغو عوامو سره چې کوم دی ظلم او جبر کوي دا داسې نه چلېږي چې دا دوی چلوي اقبال صاحب په سبا باندې بریکینګ روان دی شاجي تانه په لیډ باندې دی څه ګڼې دلته کوم الیکشن سیل دی هغه هم سیل شوی دی ډي آر او سره د صحافیانو پلس څومره کینډیډیټس دي د هغو ته اجازت هم نشته د ملاقات څه ګڼې نن د ریزلټ د بدلېدو څومره کوششونه روان ګوره چې څومره موږ سره ریزلټ دي عوامو چې کوم ووټ اچولی دی پاکې د شاجي ګل 600 ووټه یا 800 ووټ هم نشته دی که دا لیډ ته ویایي چې په جوس کې وختو یا چې ته په ګوډي پرې نښتی دی خو جدا خبره ده یا دو په ظلم او جبر دا چې کوم موجوده پوزیشن دی دا خروپوي هغه ټول 800 ووټونه هم نشته دی په دا الیکشن کې د موږ تحریک انصاف باندې په پي کې 70 باندې هم لیډ دی همدغه شانتې په ان 27 باندې هم لیډ دی او په 71 هم لیډ دی او په 69 هم دی دغه هیڅ پوزیشن نشته دی که دلته دا کوم روان صورتحال دی دغه ریزسټنس به راځي دا د خل بې ذمهوار وي بیا چې هر څه وشو دا خل بې ذمهوار